کعب ابن اشرف دا یو مالدار یهودیو مالدار او دا شاعرمو زبردست شاعرو. نو چې کله په بدر کې دا سرداران مردار شو نو دوی یاره بس د جون خوان ختم شو او د دې نه خو ماله د ځمکې د سر نه ماله د ځمکې غبطن خالي دی چې په ځمکه وردن نشم دغه زما دپاره بهتره ده. نو د هغې ځای نه دا ظالم راغی مکې مکرمې ته او په مکه مکرمه کې دی به د هغوی چې کوم سرداران مړو د هغوی په باره کې اشعار او مرثیې جوړې کړې هغه به یې ویلې او خلکو به خپلو سردارانو پسې جړل او هغوی به یې د جنګ دپاره راوچتول. اخره کې دې ظالم داسې کار وکړه چې هغه خلک یې راوستل او د بیت الله علاپې ونیو او قسمونه یې ورله ورکړل چې تاسو به د خپلو سردارانو بدللې. نو دا په جنګ احد کې دا کسان دی کعب ابن اشرف ظالم دا راوچت کړل د ده د لاس او بیا په دغه یو زیاتې وکړه او شاعرو نو د دواړو جهانو د سردار مبارک حج و بدي به بیانوله په هغې کې به اشعار د رسول الله مبارک مذمت به یې کو سپیره به کنځلې کولې مسلمانانو پسې به یې خبرې کولې د صحابو د ښځو په باره کې به عشقي اشعار جوړول. د دواړو جهانو سردار مبارک وی چې د دې ظالم د لاسه خو زه ډېر زیات تنګ لاړ مکې مکرمې ته. په مکه مکرمه کې زما په خلاف باندې خلک روچت کړل. ظالم ما پسې خبرې کوي کنځلې را پسې وی ردې بدې را پسې وی زما صحابو پسې ردې بدې وی اشعار جوړوي وی څوک به د ده لپاره زما نه رسول الله مبارک وی کافي شي. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه پاسید وی د الله رسوله د کعب ابن اشرف قتل غواړي پاک پیغمبر مبارک ورته ویواو وی د الله رسوله د څه خبرو اجازت راله راکړه دا لږې خبرې راله راکړه چې داسې خبرې وکړم چې هغه پې خوشحاله کړم او زما پې غاړه بنده نشي. پاک پیغمبر مبارک په اجازت دی. دغه محمد ابن مسلمه هم راغی او ځان سره د یو بل ملګري ابو نایله هغه هم راغی یو څو کسان راغلل او کعب ابن اشرف ته یې ور وډبه چې کله دې روت کعب ابن اشرف روته نو دغې وخت کې ورته دا محمد ابن مسلمه وایي یره داسې چل دی د دواړو جهانو سردار مبارک ورته یادوي وی په دغې لږ باندې میمان سره وړی دی چې زکاتونه او صدقې دې موږ نه ټولوي او چې کوم فقره او غریبانان او مسکینان دې په هغوی کې تقسیموي. دونه کور کې را سره د بچو دپاره غله هم پاتې نه شوه. راغلی مو ستانه لږه غله غواړمه چې غله راله قرض راکړې خو چې کعب ابن اشرف دا خبره واورېده ورته وی صبر وکړه وی دا خو لا ړومبی ورځې دي لږ نور هم صبر وکړه خیر ته به هم کښېنئ د دې نه به نور هم تاسو تنګ کي. نو دی ورته وی یاره اوس خو یې ملګري شوي یو او ایمان هم پرې راوړی دی پرېښودی خو یې نه شو ګورو به چې اخر کې به څه کېږي تماشه به کوو پرېښودی خو یې نه شو خو تاله راغلی یم چې لږه غله راله قرض راکړي. کعب ابن اشرف ورته وی صحیح ده وی غله به دله قرض درکم کنه خو دومره خبره داسې نه چې سبا واپس راکې نه انکار چته ونه کې نو ما سره پکې څه ګاڼه کې او صبر سره رهن کې. نو دا صحابي محمد ابن مسلمه ورته وی صحیح ده ګاڼه به کم پکې د سره که نه وی څه د سره ګاڼه کم. نو دا دومره د الپلامو شیطانو چې دی ورته وی د خپلې ښځې را سره ګاڼه کې. نو هغه محمد ابن مسلمه ورته وی یاره دا خو زموږ دپاره ډېر زیات د شرم خبره ده چې موږ ناست یو هلته غلي خورو او ښځې هم تا سره په کور کې کینولي تا سره هم ګاڼه کړي او بل خو دا دی چې تا له الله حسن هم درکړی دی موږ په تا باندې څه اعتبار کولی شو. نو ایزه چې ښځې را سره نشی ګاڼه کولی نو بیا داسې پروګرام وکړه چې د خپل زامن او بچي را سره ګاڼه کې. نه هغه ورته وایي یاره دا هم زموږ دپاره د شرم او د بېغیرتۍ خبره ده. سبا به هم بچو ته خلک پیغورونه کوي چې په 2 سیره او 3 سیره او دړۍ غله کې پلار تاسو ګاڼه کړی وی مړه نو دا خو زموږ دپاره د بېغیرتۍ خبره ده. سبا به هم بچو ته خلک پیغورونه کوي دا هم نشو کولی. نو بیا ورته محمد ابن مسلمه وی تا ته پته ده چې دې وخت کې موږ د مکې مشرکانو سره جنګیږو او تورو ته هم ډېر سخت حاجت دی اسلحې ته هم ډېر سخت حاجت دی خیر دی د اسلحه به در سره ګاڼه کو ځان به بېلاس او بېخپوک اسلحه به در سره ګاڼه کو او غله راله ګاڼه راکه هغه وی زه بس دا خبره صحیح ده هغه مقصد ده چې اسلحه ګاڼه کړي د مکې مشرکانو سره به جنګ پسه کوي وی دا صحیح ده وی دا سبا ماسخوتن اسلحه راوړې او وی راشې غله به درله درکړم.
دا محمد ابن مسلمه ځان سره ابو نیلم کو ځان سره کسان بوتل د ماسخوتن یې ورغې او هغوی یې پې کړي چې څه په طریقې سره به زه د دې د ویښتو نه نیسمه او دې به زه قابو کوم او چې اشاره وکړم چې سر هم ته یو ګزار سره غورځولي ماسخوتن دوی ورغلل چې کله ماسخوتن دوی ورغلل اواز یې ورته وکړه کعب هغه ورته اواز وکړه څوک یې ورته محمد ابن مسلمه یم او ابو نایله یم نو چې دې کله راوته نو ښځه ورته یې پام کوه چې ګورې بار نشي داسې خطرناک اواز را تخکاری چې بالکل لکه د وینو څاڅکي د دې اواز نه څاڅي داسې خطرناک را تخکاری دې ورته یې ښځې غم مه کوه یو محمد ابن مسلمه دی او دا بل ابو نایله زما رضاعي رور دی هېڅ هم نشته او دویمه خبره دا ده د ماسخوتن او د شپې که یو سړی چاته اواز وکړي او څوک یې په نیزم وي نو شریف سړی به هغې لوځي وروځم ورله نو چې کله دې راووته په عطرو کې ځان لید پید کړی ښه برابر خوشبویي پورې کړی او د عربو دعب او عادت به ده او د سر کې به هم خوشبویي پورې کوله بعضې وخت کې به دا منګس په دې شرابو کې وواله او په هغې باندې به یې دا ویښته ګمنځول نه هغې به هغه چمه غونتې کو نو چې کله راووته نو عطر یې پورې کړی و مزېداره خوشبویه بوی ته نو دا محمد ابن مسلمه ورته وایي لسه که سړیه وایي څه ناشنا خوشبویي در نه ځي داسې خوشبویي خو چاته په جون کې ما نه ده محسوسه کړې نو چې دا خبره یې واورېده که نه وی ولې به رانه نه ځي په عربو کې د ټولو نه ښکلې ښځه ما سره ناسته ده نو چې دومره ښکلې حسینې جمیلې ښځې سره په خوا کې ناسته یم او خوشبودارې سره ناسته یم نو هغې سره چې ناسته یم نو په ما نه به خوشبویي نه ځي نور د تفصیل نه شمېلې ما نه به نه ځي او ورته وایي د دې ویښتو نه ډېره زیاته خشته خوشبویي ځي یاره که اجازت کوې چې دا ویښته درله یو کوچې بوی کړم داسې مې زندګۍ کې چېرته خوشبویي نه محسوس کړې په ځان پوه نه شو زمونږ د پښتنو خبره اشارتن به ویم خو یې غوړې که بله خبره نشم کولی زمونږ پښتانه لکه ګرده کوي نو چې کله یې وله دا سر بوی که نو هغې بل ملګري ته وایي دا سر وله اوس لږ ته بوی که هغې بل بوی که لکه وایي ته بوی که په نمبر وله یو سر بویو دې ورته وایي څنګه خوند یې وکړو ډېر خوند یې وکړو خبرې ورسره کولې دا محمد ابن مسلمه ورته وایي یاره وایي دا خوشبویي خو په ما ډېره ناشنا لګي وایي دا به چاته بیا کم ځای میلو شي وایي که بیا دې اجازت وکړه چې دا سر در لږ بوی کړمه وایي ښه په قلاره او په ارام سره بویوه او چې کله ته ستړی شي نو بس بیا ځه هغه ورته یې لږ رادې خوا که په سر یې وله لاس کېښود او له ویښتو باندې وله لاس راښکه او بوی یې او په دې کې ویښتو ته لاس واچو ویښتې د سر نه ولړدې ورته وایي سر پرېږده وایي صبر وکړه سر خو به رسول الله مبارک له وړمه بل ملګري ته اشاره وکړه او چې هغه تور اوچته کړه که نه سر یې ته خوا وغورځه سر یې راوچت کړ د دواړو جهانو سردار مبارک له را روان شو پاک پیغمبر مبارک له د شپې په اخر حصه کې راورسېدل رسول الله مبارک وایي افلحت الوجوه دا مخونه کامیاب شو وایي د الله رسوله د کعب ابن اشرف قتل یې غوښته دا والا د هغه سر پاک پیغمبر مبارک وی الحمدلله شکر دی الحمدلله چې کوم انسان ما پسې سپکې او کنځلې کول شکر دی الله چې د هغه نه خود اخلاص کړم یهودیانو ته چې پته ولګېده چې دی خو راله سردار مړ او سر یې ته یو بس یاره پرې راله سر یې د دواړو جهانو سردار مبارک رالل چې زموږ سردار وجلی شوی دی او په دې طریقه وجلی شوی د غلې په بانې د کوره رابار کړی دی د دواړو جهانو سردار مبارک ورته سر یې دغلته پروت دی که ګورئ یادي کړي نو سر یې دغلته پروت دی ستاسو د مشر کار سره چې ما پسې کنځل کوي ستاسو د مشر کار سره چې صحابو پسې کنځل کوي او چې کم سړی دا چل کوي هم دا بیل بس سرونه یې ښکته کړه او د هغې ځای نه لاړل